دا کتاب د زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی الله علیه وسلم كل ما فيه مقتبس من مشکات المصابیح. د حدیثونو په دې کې د مشکات المصابیح نه راخیستې شوي دي. ما حاشیته حاشیه هم لاندې هېر کړي د مزاد الراغبین. دا دواړه چې دپاره یې کتاب او حاشیه دواړه لیکلي دي کلاهما لفضیلة الاستاذ العلامه مولانا محمد عاشق الهی البرني رحمه الله. مخکې بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه یې قیمه کړې ده. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الامم. خدای دپاره تمام تعریفات دي، ثنا او صفت دي چې موږ ته فضیلت او شرافت راکړ ده په ټولو امتونو باندې د چا په واجب باندې بې رسالت من دغه چې په پیغمبرۍ او رسالت په واجب باندې اختصه من بین الانام چې د ټولو مخلوقات او د خلکو په منځ کې یې راغوره کړې ده، خاص کړې ده، مخصوص کړې ده، چاڼ کړې ده بجوامع الکلمې په جامعو کلمو سره څه معنا یې ډېره وي خو الفاظ یې مختصر وي. و جواهر الحکم او چې کومې خبرې دي او حکمت والا خبرې د هغه په شان د جواهرو دي، په شان د ملغلرو دي، په شان د مروریدو دي. صلی الله تعالی علیه وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. چې هغه باندې د خدای رحمت او برکت وي، چې هغه اولاد وغیره باندې مانه تقل لسان بمدحه څه پورې چې د ژبه غږېږي د هغه په مدح بیانولې باندې ونسخ القلم اور څه پورې قلم لیکن کوي. اما بعد د هر څه نه بعد فهذا کتاب وجیز. دا کتاب خاص مختصر د منتخب راچڼ کړی شوی د من کلام الشفیع العزیز د سفارش کوونکي او د عزتمند د خبرو نه، یعنې د پیغمبر اسلام خبرو نه. اقتبسته من الکتاب، دا ما اقتباس کړی د اقتباس دې تېسې ونه خبرې را نقل کې بل کتاب ته من الکتاب اللامع پړکېدونکی الصبیح روشن المعروف مشهور د بمشکات المصابیح باندې. وسمیته زاد الطالبین، زاد الطالبین نامه پکې دا د ابتدایي طالبانو دپاره یوه توشه د سمون ده. من کلام رسول رب العالمین. الفاظه قصیرة او ټکي ښې مختصر دي، الفاظ یې واړه واړه دي، جملې ورکې واړې دي خو ومعانیه کثیرة دا سات سره ده څه معنی پکې ډېرې دي، یعنې مختصر پر اثر. یتنظر به من قرأه وحفظه، کوم سره چې دا ویي او یاد یې کړي هغه سره تازه کېږي، روح ته یې تازګي رسېږي، دماغو ته یې تازګي رسېږي او خدای پاک هغه سړي ژوند تر و تازه ګرځوي. ویبتهج به من درسه یدرسه وسمعه، کوم سړی یایي او وریایي بل چاته او واوري دا سړی سره خوشحاله کېږي. ابتهاج منه خوشحالېدل، ورسره سرسبز و شاداب کېږي. ورتبته علی البابین، دوه بابونه مو ورکې ایښي دي، ترتیب مو هېر کړی دی. یعم نفعهما فی الدارین، څه خدای دې دې نفع عامه کړي، نفع دې عامه وي د دغو په دواړو جهانو کې. والله اسأل، خدای نه دا غواړم خصوصي ان یجعله خالصا لوجهه الکریم، خپلې رضا دپاره دا کتاب وګرځوي. وسببا لدخول دار النعیم، او د نعمتونو کور یعنې جنت ته د خلیدو دپاره خدای سبب وګرځوي. فانه واسع المغفره، ډېر مغفرت کوونکی دی. وانه ذو الفضل العظیم، د لوی فضل خاوند ده. الباب الاول، اول باب فی جوامع الکلمې، په جامعو کلمو کې دی، الکلمات الجامعه ومنابع الحکم، او د حکمتو له کومې چشمې دي یعنې سرچشمې، هغه په بیان کې د والمواعظ الحسنه بهترین نصیحتونو په باره کې ده. قال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ارشاد ده، انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار په نیتونو سره ده. څه معنا؟ چې د عمل دار و مدار په نیت باندې ده. که نیت صحیح خو عمل به صحیح، که نیت کې خرابی راغله بیا خو عمل نه ټیک کېږي. وانما لامرئ ما نوی، او سړي ته به هغه څه میلېږي صله څه کوم هغه نیت کې راوستلي او نیت یې کړی وي. ومن کانت هجرته الی الله ورسوله، کوم سړی الله رسول طرف ته هجرت وکړلو نیتا او د څه شي اعتبار سره، نیت په اعتبار سره، ارادې په اعتبار سره، ارادتا فهجرته الی الله ورسوله ثوابا ونتیجتا، نتیجې او ثواب په اعتبار سره دی ول هجرت به چا طرف ته شمرلی کېږي؟ الله او رسول طرف ته شمرلی کېږي. ومن کانت هجرته الی دنیا، کوم سړی که هجرت د دنیا دپاره وکړلو یصیبها، ممکنه ده ورته میلاو به شي، میلاو نه شي خو ورو به راسي. او امرأة ښځې دپاره
یتزوج ورسره نکاح ورسره وکړي فهجرة الی ما هاجر الیه نتیجې او د ثواب په اعتبار سره د دې ولا هجرت معاشي طرف ته شمارل شي که نه کوم طرف ته یې کړی وي رواه البخاري و مسلمن. دا حدیث د دین ډېر اهم حدیث ده چې د اعمالو دار مدار په نیت باندې ده. او اعمالو په څو قسمه دي که نه. یو عمل خو هغه عمل چې اعمال مقصوده دي هغه کې خاصې نیت کول فرض دي که نیت سړی ونه کړي بیا نه کېږي. لکه زکات ته نیت به کوې د ادایګي په وخت کې یا د عزل په وخت کې کله مال جدا کوې د شي نه نور مال نه همداشې تمنځه دپاره نیت فرض عین ده. تیمم دپاره ښه ده نیت فرض عین ده نه کېږي دي نه بغیر. همداشې ته څه وګورې نور ډېر عبادات دي او ځنه داسې شیان دي چې هغه که طور کې نیت وکړي هم نیت سره هغه نه جایز جوړېږي او نه به جایز شي بلکې سړی په زیاتي ګنهګارېږي. لکه سود د دې سود په خرج کولو کې که چوک نیت وکړي صدقه نه دا نیت صحیح نه ده. همداسې زناکارۍ والا پیسه ده که څه په نیت خرج کوي دا داسې نه شي کولی علما فرمایي. دومره کول شي چې د ځان نه بوج لرې کولو دپاره که نیت وکړي چېرې دا مونه یې بوج داسې لرې شي. نه حرام شنسي ده که ښه نیت وشي دې سره حلالېږي نه جایز کېږي نه. او ځینې داسې شیان دي چې مستحب یا مباح دي څه کې که سړی ښه نیت وکړي بیا ښه ثواب میلېږي که نیت یې وکړي نه وکړو بس بیا هسې شمارلی شي. دا کتاب صلات وسلام حدیث ته ارشاد ده الحیاء شعبة من الایمان. بخاری او د مسلم شریف حدیث ته څه حیا کول شرم کول دا د ایمان ولا یوه عظیمه شعبه ده. شعبة منن شعبة عظیمة هامة ډېره اهمه شعبه ده. ځکه یو حدیث کې راغلي چې کله سړي نه حیا پاتې شي هغه بیا هر کار کولی شي. څه پیغمبر اسلام فرمایي اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت فاصنع ما شئت. څه حیا د نه پاتې شي بیا هر څه کول شي سړی. حیا په درې قسمه باندې د یوه حیا خو داسې څه طبیعي حیا وي طبیعت کې سړي یخې شي شرمناک وي په هغو شیانو کې شرمېږي سره شرم وي نه خو هسې شرمېږي دې ثواب نشته. دویم نمبر هغه حیا د څه حیا عرفي د عرف کې شرمېږي یارې موږ په خال دا شی باد ګڼي تاسو په خال دا شی باد ګڼي شریعت نه بلک تپوس وکړو چې شریعت دا شی باد ګڼي که نه یې ګڼي. که تاسو په خلکو باد ګڼلو خو شریعت باد نه ګڼلو دې حیا ثواب نشته ځکه د تاسو خلکو حیا جوړه کړې. دریم نمبر حیا د هغه ته حیا شرعي ویل شي شریعت والا حیا ده. هغه چې شي ته ویل شي چې کومو شیانو نه خدای پاک مانع کړي ده څه هغه چې د ګناه والا شیان دي حقیقت کې انده شیان دي سړی ونه حیا وکړي پرېږدي د الله نه زیات چوک حیادار نشته ځکه چې د باد شیان ناجایز شوه ګنده فاحش شیان یې ښه کړي دي ما نه فرمایلي دي. بل حدیث ته پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احب. د شیخینو حدیث ته چې کوم سړی چا سره مینه محبت ساتي زړه تعلق ساتي دا به مغو خلکو سره وي. که په دنیا کې چا سره دی تعلق و کومو خلکو سره دی ناسته پاسته وه کومو خلکو سره دی اکثر تعلقات و څه لیدلو به د اکثر مغو سره کتل شو نه آخرت کې به بیا مغو سره وي. دا حدیث څه کله پیغمبر علیه السلام وفرمیل دي باندې صحابه ډېر خوشحال شولو. هغو ته دا خوشحالي ځکه وشوله چې یارې کوم سړی چې سره محبت ساتي مغه سره به آخرت کې وي نه هغو خو تېر سي یا رسول الله موږ د تا سره مینه ساتو موږ به تا سره پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل ضرور به ما سره وایې. هغې پرې کې پیغمبر سم ته یو صحابي یې وکنه چې یا رسول الله تو خو ډېره اوچته درجه ده آخرت کې به ته لویو منازلو کې وي اعلی منازلو کې اوچاتو ځایونو کې موږ خو دومره درجې نه دي. پیغمبر رسم دا حدیث ویلو المرء مع من احب. سړی به هغه چا سره وي چې کوم دنیا کې چا نظریاتو سره وي چا سره دا مینه ساتي چا سره یې زړه لاګي هغه سره وي. نو په دې حدیث باندې صحابه دومره ډېر خوشحال شو چې دومره خوشحالۍ په بل شي نه وه کړي. مخته حدیث ته رزین شریف بیان کړی ده کتاب نما ده رواه رزین. الخمر جماع الاثم. پیغمبر علیه السلام فرمایي شراب دا د ګناه بیخ ده جړ ده هغه وجه ده چې ګناه یو سړی کوي که نه پوهېږي چېرې دا زه غلط لګیا یم
خو دا شراب کله وڅکي که نه دي کې بیا دي ته پاته نه لګي چې دا ښه کوي او که باد کې ځکه څه عقل یې مغلوب شي عقل یې کور پرېږدي ښه ورته باد شي باد ورته ښه شي. مخته حدیث ته اتم نمبر پیغمبر علیه السلام حدیث ته الانات من الله یا الانات من الله څه دا صبر سره یې کار کول بردباري سره یې کار کول ښه په سوچ سمج سره یې کار کول هر یو کار دی دنیا کې که نه سړی کوي سوچ سمج سره وکړي په ساړي وینې وکړي په ساړه زړه باندې ساړو دماغو باندې دا د الله طرف نه دا نعمتي خبره ده چې دې باندې نعمت شوه ده. والعجلة من الشیطان او که به یو سړی څه کوي جلدۍ سره کار کوي بیړې سره کار کوي هر شي کې هله هوله لګوي هر شی ګاډ واډ کړي دا د شیطان نه ده ځکه څه په بیړې کې یو کار کوي ټیک ته زر خو به یې وکړي خو هغسې صفا سوتره کار خو نه کېږي که نه خالص کار کوه خو صفا کوه ورو یې کوه خو ښه یې کوه. مخته حدیث ته انم نمبر پیغمبر علیه السلام فرمایي المؤمن غر کریم مسلمان سړی ډېر چالاکمار نه وي کریم ډېر عزتمند وي عزت نفس ورکي وي یعنې ډېره چلکمارۍ ډېره عیارې لومړي په شان دی ګیدړ په شان دی چرب اللسان چرب زبان غیړې ژبې وله او ډېره داسې تېره ژبه خدای کړي چکو او د لره په شان دی څه د سیلاو کوي لکه څنګه غو لګیا شي په د تېرې ژبې باندې تېره تېره ډډم او شوا د تېره وخته هغه څه دي دا واخه دا ریبي که نه دا شی ته خبرې ریبي ته به یې که ماهر د کورس یې کړی ده نو دا ښه سړی نه د دې باندې ما خوشحالېږه ځنه خلک په دې ډېر خوشحالېږي بچي مو ژبه چکو شوندې ده چکو شوندې نه ده دې ته آداب ور زده کړه ژوند کې چې کوم ځای کې دې ته خبرې ښې کول پکار دي کوم ځای کې نه دي کول پکار یا مشرانو مجلس کې دې ته څنګه خوله غږول پکار دي علماو مجلس کې څنګه دې اوسي ماشومانو سره څنګه اوسي دا زندګۍ آداب دي او که کوم سړي کې دا شی ته آداب نه وي ورکړي که نه پوه شه دا منافقت علامه ده ځکه منافق سړی ډېر عیار مکار چالاک ګیدړ شاندي شغال غونې. مخته حدیث ته پیغمبر اسلام همدا خبره کې چې والفاجرو فاجر سړی فاسق سړی رذیل سړی خبن دا ډېر دني قسم ته انسان ډېر رذیل ګیره هوا انسان پست انسان لئیمن او ډېر رذیله وي هر چې شي تامه ونه کېدل شي هر کور دو کول شي. پیغمبر علیه السلام حدیث